بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه د توابع او بحث زینه دا روانو پای مونږه د صفت عدب بالحرف تاکید او پرون سبق کې مونږه د بدل خبره کړې و بدل پرون مونږ ویلو چې دا هغه تابع ته ویل کېږي چې دې ته د هغه څه نسبت کولېږي کم څه نسبت چې مضبوط شوی دی فرق پکې دا دی چې په نسبت کې مقصود دا تابع وي دا مبدل منه دا مطبوع دا صرف د توتیه او تمهید د پار راوړل شوی نور مقصود دا وي بیا د بدل من پرون ویلو چې څلور قسمونه دي بدل الکل بدل البعض بدل الاحتمال او بدل الغلط بدل الکل دی ته وایي چې د تابع مدلول او د متبوع مدلول د ځوانې وي یعنی ځوان په یو څه باندې راځي لکه جاءني زید اخوک په دې مثال کې د اخوک بدل الکل دی ځکه چې د اخوک مدلول او د زید مدلول د ځوانې یو دي بدل البعض دی ته وایي چې د تابع مدلول او د متبوع تابع مدلول د مدلول د مطبوع د مطبوع د مدلول جزوي لګته ضربت زیدن راسه نه لګي دا راسه دا راس د زید د پاره دا دغه بعض ده یعنی جزئی ده حصہ ده او بدل الاحتمال دی ته وایي چې مدلول د تابع دا د مطبوع د مدلول سره متعلق وي لکه سولې بدل ثوبه نه لګي دا ثوب بدل احتمال دی ځکه چې د تعلق د زید سره دی چې دا کپڑے دا هغه نمبر 4 بدل غلط دی بدل غلط هغه ته ویل کېږي چې دا غلطۍ نو ذکر شي لکه رأيت رجلا حمارا بیا موږ قاعده دا چې د مبدل منه او د بدل دراتلو څلور صورتونه دي یا ولا مبدل منه او بدل باندې باندې کېروي یا با او مثالونه موږ ویلو لکه جاءني رجل غلام لك دوانه نکړي دي یا بدوانه معرفه وي لکه ضربت جاءني زيد اخوك یا بدا مبدل منه نکرا او بدل به معرفه مبدل منه بنکرا او بدل به معرفه لای د پر مثال ولو قام رجل اخوك نو دا درې صورتونه خو برابر دي خو چې سلورم صورت شکل د مبدل منه معرفه وي مبدل منه معرفه وي او بدل نکروي نو بدی صورت کې با مبدل منه معرفه وي او بدل نکروي نو بدی صورت کې با د بدل د لپاره صفت ذکر کول ضروری وي د دې وجه دا ده چې مقصود په نسبت کې دا تابع وي او مطبوع د توتیه او تمهید د لپاره ولل شي نو دا مقصود کمزور لږه او مطبوع د زورور دی او منګله د تابع دلګي را بدل زورور پکار دی نو دلګي چې کله درې نکره تخصیص وکړل شو او درې صفت ذکر کړل شو نو بری کې چونکه تخصیص راغی دا معرفي طرف ته نږدې شو معرفه نشو خو معرفي ته نږدې شو ندی ونه دا ضروري ده نن سبق کې پنځم نمبر بیانې په توابعو کې عطفي بیان دا تابع ته وایي چې د خپل مطبوع وضاحت کوي خدا صفت نوي د خپل مطبوع وضاحت کوي خدا صفت نوي لکه د دینه مخکې صفت ویل شوی دی لا ولنه چې موږ صفت نو صفت هم د خپل مطبوع د معنی وضاحت کوي واغه صفت وي دلته کوم د خپل معنی وضاحت کوي د خپل مطبوع وضاحت کوي خو صفت نه وی راغله دا صفت نه راغله او دې دغه کنه چې انسان دونمونه چې دونمونه او په یو نوم باندې مشهور وي او په بل باندې نه مشهور نه د مشهور نوم نو دا غیر مشهور نوم نو ورستو مشهور نوم ذکر کول بیا دا خبره ده چې د بعضي علما کرامو په نسبت باندې دا چې دا مبین دې ته مبین درې مطبوع ته مبین وي او دې تابع ته عطف بیان وي مطبوع ته مبین وي او تابع ته عطف بیان وي نو بعض علما کرام فرمایي چې کم پکې مشهور دا تابع نه دا به مشهور اسم وي نو تعریف دې کوي چې عطف بیان دی ته وي چې د غیر مشهور نوم نو ورستو مشهور نوم ذکر کول چې دا مشهور نوم د دې مخکینی د لپاره صفت نه وي واښو مې معنی لګته قام ابو حفص عمر قام ابو حفص عمر بدلګي ابو حفص له د دینه هم عمر رضی الله عنه مراد ده بدلګي قام ابو حفص عمر دا ابو حفص نه دا مطبوع ده عمر دا تابع ده ودلګي دا ابو حفص نه پیژني عمر پیژني ندی د دې هغه وضاحت وکړو او دا لري پر صفت نه نه دا بیان پوه شو به معنی
لکه پوه شوئ لکه په قرآن مجید کې چې راغلي دي چې عیسی ابن مریم نو دا عیسی چې دی نه دا لکه مبین دی او ابن مریم دا ولا بیان دی پوه شوئ په دې باندې یا لکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نو دا عبدالله او چې تا عبدالله وي نو عبدالله خو لکه ډېر شی دي عبدالله ابن مسعود هم دی ابن عمر هم دی او نور هم دی ابن عباس هم دی او چې دا سره ابن عمر وي نو دی ابن عمر دا هغه دغه وو لکه دا هم په لکه اوس دا احسان الله صاحب دی کنه نو دا تا د یو ګر کده ما خو ته احسان الله راغله نو خلک وایي چې لکه د ساریه هغه احسان الله وي او هغه وایي چې هغه تور راغله نو ته چې نه ډایرکټر صاحب راغله نو ډېر ډایرکټر صاحب دی ډېر احسان الله غو وضاحت وکړو پوه شوئ په دې باندې نه دا عطف بیان دی دې ته عطف بیان وي هغه دویم نوم چې د الاولي نوم نه وروسته مشهور ها نو بعض علما کرام فرمایي چې لکه دا عطف بیان نه دا به مشهور وي او دا مطبوع دی دا به مشهور نه وي خو بعض وایي چې دې لپاره دا شرط نشته دی بلکې چې دا دواړه یو ځای شي مبین او بیان یو ځای شي نو دا به مشهور کېږي بیا پوه شوئ په دې باندې لکه دوی مالک ډایرکټر صاحب شته نو اوس لکه ډایرکټر صاحب خو به نور هم کېدی چې نور هم ډایرکټراني او چې ځکه الله دواړه یو ځای کوم چې احسان الله ډایرکټر صاحب نو دا اوس په دې باندې وضاحت زنده راغی پوه شوئ په دې باندې ښه او دې په دې کې او په صفت کې فرق دا دی چې دا صفت نه وي او مخکې چې دا صفت وي پوه شوئ نو عطف بیان دا هغه تابع ته ویل کېږي چې صفت نه وي او د خپل مطبوع وضاحت کوي چې د خپل مطبوع وضاحت کوي او صفت نه وي دا ځای پوره بیا زوې وي عطف البیان څه ته وایي تابع دا هغه تابع دی غیر صفت چې هغه صفت نه وي یوضح مطبوعه او د خپل مطبوع وضاحت کوي وهو اشهر اسمي شيء او دا د یو څیز په دوو نومونو کې مشهور نوم ته وایي د یو څیز په دوو نومونو کې مشهور نوم ته چې دا بیان وایي پوه شوئ په دې باندې هغه باندې پوه شوئ په دوو اسمونو کې چې کوم مشهور نوم وي دا مشهور نوم ته عطف بیان وایي دا د بعض علما کرام په دې باندې چې لکه دا مبین دا به لکه دغه وي غیر مشهور به وي او بیان دا به مشهور وي لکه مثال قام ابو حفص عمر وز دا ابو حفص دا د حضرت عمر دا کنیت ته کنیت دې ته وایي چې زوی یا پلار ته نسبت شوی نه دا کنیت ته او بری کنیت باندې ابو حفص باندې څوک نه پیژني نه تا وی عمر نو دی عمر د مکه مطبوع وضاحت وکړو او دا یې پر صفت نه یا لکه دویم مثال قام عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر نو دلګي عبد الله دا مطبوع دی او ابن عمر دې دا سره د لپاره بیان دی عطف بیان دی بل اخو خبره کوي قاعده ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر واذا دغنه ما عطف بیان دا د بدل سره التباس نه لري نه لفظا او نه معنن التباس لري او نه سو سره لفظا لري معنن خو سره څنګه نه لري کنه چې لکه په بدل کې مقصود دا تابع وي او بدل کې په دې عطف بیان کې مقصود مطبوع وي خدا تابع چې دا صرف د مطبوع د وضاحت لپاره راغلی نو معنی خو جو صحیح وا خو لفظا چې نه کنه دا هم د دې سره التباس نه لري او دلته کې لري کله په مثل قول الشاعر په دې باندې خزان بوږي په مثل قول الشاعر یعنی د شاعر د قول په مثال باندې کم مثالونه چې نو ال د د بدل سره مثال دغه نه لري التباس نه لري د مثال نه مراد دار چې هغه عطف بیان چې مطبوع د دې معرف بالله وي هغه عطف بیان چې مطبوع د دې معرف بالله میزان خپو غوي هغه مطبوع چې د دې هغه عطف بیان چې مطبوع د دې سوي معرف بالله وي چې هغه صيغه د صفت چې داغه د صيغه د صفت معرف بالله مضاف الیه وي لکه دلته دا مثال لیکل لري انا ابن التارك البكري بشرين انا ابن تارك البكري بشرين عليه الطير ترقبه وقوعا دا شعر وکړه اوس دلته کې وګورئ جی ورځه علم التارك البكري بشرين عليه الطير ترقبه وقوعا دا شعر لیکل دی نو د دې شعر په شانتي نور مثالونه چې کوم ځای نه اوا د بدل سره التباس نه لري
ګوره دلته کې په دې مثال کې ځان خپو کوي دلته کې یو دا التاریخ راغلی دی یو البکری راغلی دی او یو بشرین راغلی دی دلته کې دا بشرین عطف بیان دی او البکری کې دا ما دغه مبین دی دا سره مبين هذا ست لاغي وضاحت بیانول کیږي ایت مبين انا ابن التارك البکری کی بشرین زویما د داسې قاتل چې هغه بکری لره قتل کړي کم بکری بشر لره علیه طیر بداس حال کې چې بابا نه وارغان ترقبو بداس حال کې چې انتظار کو بابا د پریوتل معنی او دغه بکوم ترکیبون عرض بکوم وزن به خبره معنی کوی ګوره موږ وی چې د دې مثال نه مراد ده چې کله عطف بیان مطبوع معرف باللام دا عطف بیان ده کنه د دې مطبوع معرف باللام ده کنه او دا معرف باللام یعنی د دې مطبوع دا مضاف الیه وی د صيغه صفت دا مضاف الیه وی د صيغه صفت دا صيغه صفت ده کنه صيغه صفت اسم فاعل اسم مفعول ده کنه اسم فاعل اسم مفعول نو دا صيغه صفت ته اسم فاعل نو ګوره مثال ته موږ سره دا راغی چې هر هغه نبی صلی الله مراد ده چې کله عطف بیان مطبوع معرف باللام دا عطف بیان مطبوع معرف باللام او هغه معرف باللام اله مطبوع دا مضاف الیه وی دا صيغه صفت ته نو په دې صورت کې دا د بدل سره التباس نه لري دا خبره به تاسو یادوي او یاد کړی وي چې بدل چې دا په تکرار د عامل سره راځي بدل په تکرار د عامل سره لکه زمه جاءني زيد اخوك نو زه د څه ویل شم چې جاءني زيد او د څه ویل شم چې جاءني اخوك خو شو به دی نو په دې صورت کې دا بشرین ته عطف بیان جوړول شي او دا بشرین ته چې دا بدل نشي جوړول بدل الكل پیژنې کنه چې دا تابع مدلول د مطبوع د مدلول کل وی نو دلته کې دا بشرین ته عطف بیان جوړول شي او بکری مبین جوړول شي او دا بشرین ته د بدل نشي جوړول د دې وجه سره ګوره چې دا التارک البکری هم ویل شي ته التارک البکری ویل شي خو دا چې کله ته بدل جوړ کې ما دا ګوره پړته ماګه چې دا بشرین ته بدل جوړ کې نو سب خرابي براشي چې دا بدل دا په تکرار د عامل سره راځي پس سره راځي په تکرار د عامل سره راځي نو دا بشي التارک بشرین سبشي او التارک بشرین ویل ناروا دي التارک بشرین ویل ولې ناروا دي ځکه التارک بشرین چې دا شو د ازدار بوزیدون بشانته څه بشانته ازدار بوزیدون بشانته ازدار بوزیدون ترکیب ناروا ده ځکه مخکې موږ دا ویلو په اضافت کې چې اضافت کله چې صيغه د صفت مضاف په خپل معمول طرف ته نو دا صرف د تخفیف پیدا ورکړي تخفیف ما تاسو ویلو چې تخفیف دې ته ویل کېږي چې کله په دې باندې تنوین وي هغه تنوین لري کوي کنه یا مشابه د تنوین مشابه د تنوین لري کوي کنه دلته کې الضارب زیدون مدینه چې دا تنوین لري شوی دا الف لام د وجه نه لري شوی دا اضافت د وجه نه لري شوی اضافت د وجه نه لري شوی که اضافت شي نو په مضاف باندې الف لام نه راځي دا خبره تاسو کړې وکنه دا خبره کړو کنه ما ته دا وړي خبرې دا په غوړیا ساتي الته کې موږ دا ویل چې په مضاف باندې به تنوین هم ناراضي او په مضاف باندې به الف لام هم ناراضي ځکه وجه موږ ویلی و ځکه چې دا الف لام په اتفاق دلالت په انفصال دلالت کوي دا شان تنوین په انفصال دلالت کوي الف لام دلالت کوي د کلمې په تاموالي باندې واځي نو په دې صورت کې به د اضافت باندې کې ویلو کړه دا نو دلته کې دا اثار مزیدون په دې په شروع کې الف لام راغلی دی نو د دې الف لام دراتلو ته وجه د ضاربون هغه تنوین لري شوی دی چې د تخفیف فائدې نه ورکړي نو الضارب زیدون ترکیب ناروا دی چې الضارب ترکیب ناروا دی نو الطارق بشون ترکیب ناروا دی هغه په دې خبره باندې پوه شئ الطارق بشون ترکیب څه ناروا دی وای بیا خو تعالی پکار نه چې الطارق البکری دا ناروا دی کنه نو الطارق البکری دا صحیح دی ولی صحیح دی ځکه چې دلته غواړو باندې الف لام دی او یو په بل باندې حمله غلط ولري ولی ودې تاسو د سملاستو لپاره د کېدو لپاره تکې نهسته ته ودرېږه که تا باندې ساډوبي راځي کار ته راځي چې ته په ناسته معلوم نه کېږي چل به کوې تاسو په دې خبره باندې پوه شوه لګانو نو دی وایي
چې دا عطف بیان با د بدل سره التباس نه لري التباس ګډوډواله نه د معنا په تور باندې او نه لفظي تور باندې معنا او تور باندې غوسکا چې لکه په بدل کې مقصود تابع وي او په عطف بیان کې مقصود سوي متبوع وي دا خو خبره واضحه وا خو لفظا هم د دې سره التباس سره د نشرت له لفظا التباس ولې نشرت له د دې لپاره دا مثال ذکر کو چې دا علم نو تاریخ الفکری بشری مدني شعر په شان مثالونو کې و شعر په شان مثالونو څه مطلب دی نو دا مطلب دی چې کله دا عطف بیان متبوع معرب باللام وي دا قاعده به ورایت ساتي چې د مثال نه مراد څه دی د مثال نه مراد دا دی چې دا عطف بیان متبوع معرب باللام وي او هغه معرب باللام مضاف الیه وي د صيغه د صفت ما مضاف الیه وي د صفت د صيغه د صفت نو دې صورت کې دا صرف دغه به جوړیږي بیان به جوړیږي خدا بدل نه جوړیږي ځکه بدل لازم په تکرار د عامل سره بدل لازم په تکرار د عامل سره نو التارک البکری ویل خو صحیح دي او التارک بشرین ویل صحیح دي ځکه التارک بشرین دا په مثل الله دغه باندې دی په الضارب زیدون دی او الضارب زیدون ترکیب ناروا دی جو التارک بشرین ترکیب هم ناروا دی الضارب زیدون ترکیب ولې ناروا دی ځکه چې دا اذا کله څنګه د صفت مضاف په معمول طرف ته نو دا تخفیف پیدا ورکړي دا څه پیدا ورکړي تخفیف څه ته وایي چې په دې باندې تنوین یا تنوین بل لري کوي یا مشابه د تنوین یا بل لري کوي دلته کې وته چې نه تنوین لري کړه دي نو دا تنوین د اضافه توجه نه لري شوی بلکې تنوین د سره نه لري شوی او الف لام او په مضاف باندې چې الف لام راشي نو لري به اضافه نه کیږي دلته کې د دې اضافه دا صحیح دی نو دا شان دي التارک بشرین ترکیب هم صحیح دی لہذا دا بدل نه جوړیږي بلکې دا به همیشه لپاره څه جوړیږي عطف بیان واښو به مالک اوس ترکیب ته ګورئ خبر غور کړو ته ګورئ انا مبتدا ده انا سره مبتدا ضمیر نوم سره ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ٹھیک شولا ها خبر غور کړو ګورئ ابن مضاف ابن سره التارک مضاف الیه د دې وخت لپاره او مضاف تر سره لپاره ٹھیک شولا البکری ذو الحال البکری ذو الحال البکری ذو الحال راضي على حرف جر او هي ضمير مجرور جار سره خپل مجرورنا ظرف مستقر متعلق شو ثابتون پورې ثابتون شو بفعل سره خپل فاعل او متعلق نا خبر مقدر ٹھیک ہے راضي بما الطير ذو الحال الطير ذو الحال ترقب فعل هو ضمير باقي ذو الحال فترقب هو ضمير سره ذو الحال او هو ضمير مفعول به منه ولا ضمير منصوب متصل مفعول به هر شيء ته وګورئ او هو اندازه شو حال اوس په د دې طرف راځو د دې طرف نه دا مو وګورئ اوس به دې طرف راځو چې تارونه د کجاف نشي دا ذو الحال سره خپل حال نه فاعل شو ذو الحال سره خپل نه فاعل شو سره بارا د ترقب فعل لپاره صحیح شو لا اوسه ترقب فعل سره خپل فاعل او سره خپل فاعل نه او مفعول به نه دا ټول څه شو حال شو دغه اتویر لپاره ٹھیک ده اتویر ذو الحال سره خپل حال نه مبتدا ٹھیک شو لا مبتدا مؤخر مبتدا سره خپل خبر نه حال شو د چا لپاره ذو الحال سره خپل حال نه مبین دا څه شو او البشرین ولا عطف بیان ٹھیک ده عطف بیان او مبین سره خپل څه شو د مضاف لپاره مضاف الیه شو مضاف سره خپل مضاف الیه مضاف الیه شو لري مخکې لپاره ٹھیک ده مضاف سره خپل مضاف الیه مبتدا خبر واش ولا هو ده ترکیب مضارع ترجمه انا زو ابنو زویما التارک داغا قتلون کی زویما دا قتلون کی قاتل تارک وانا قاتل البکری د بکری بکر قبیله ده زویما دا قاتل چا قاتل د بکری قبیله ده د کومه قبیله ده پدا سے حال کې بکری ده پدا سے حال کې چې دغه بکری چې نو سره بشر نو سره وذكر موږ بکری چې نو سره بشر نو دی
نو دا بکری په داسې حال کې چې په دې بکری باندې مارغان دي، په دې بکری باندې مارغان دي، خو مارغان په داسې حال کې دي، مارغان په داسې حال کې دي چې هغه انتظار کوي. درقبو معنی سره انتظار کوي، انتظار کوي دا مارغان په داسې حال کې به هغه باندې پرېوتلو، په داسې حال کې چې به هغه باندې پرېوتلو. لکه پوه شوئ مطلب یې دا دی چې زه ډېر بهادر سړي زوی یم، زما ته د هغه سړي زوی یم چې هغه بکري بشر لره قتلونکی دی، خو ده چې کله دا قتلو که نه نو زما د پلار چې کله دا سړی قتلو نو په ده باندې دا مارغان ولاړو، خو دا مارغان داسې ولاړو که نه چې په ده باندې راپړ کېدل، خو راپړ شوي پرې نه وو ځکه چې په ده کې لا اعصاب باقي وو. نو دې مارغان چې په ده باندې ولاړو په داسې حال کې ولاړو چې دی انتظار کوو چې کله به یې دله څه وځي چې زه به پرې ورچپه کېږم، دا ثابت اقدم دغه به اقدم را شکوم به انا ابن الطارق البکری بشری زه زوی یم زه داسې قاتل چې قاتل دی بکري بشر لره په داسې حال کې چې په دې بکري بشر باندې مارغان دي، خو دا مارغان په داسې حال کې دي چې انتظار کوي، د داسې حال کې انتظار کوي چې هغه دا راپرېوتو. هلکه په دې ذوالحال او د حال په معلوم اندازه پوه شولئ؟ نو ترکیب بیان دي انا مبتدا ده، ابن مضاف، الطارق مضاف الیه نه مخکې لپاره مضاف، البکري ذوالحال، بشر عطف بیان دی، خو دا په آخره کې عطف بیان جوړېږي په اوله کې نه. نو دا اجماع ده په پرې ذوالحال عليه جار مجرور در مستقر متعلق ثابتون پورې خبره مقدم الطير ذوالحال فترقبوا بفعل هو ضمير فقط الحال هو مفعول به هو الحال و ضمير طرفنا راشه ذوالحال سره خپل حال نه فاعل شو ترقبوا لپاره او ترقبوا فعل سره خپل فاعل نه دا مفعول به دا حال شو الطير ذوالحال لپاره الطير ذوالحال سره خپل مبتدا مؤخر صحیح شو لا مبتدا سره خپل خبر دا حال شو دا بکری لپاره او بکری سره موضوع الحال سره خپل حال نه مبین او بشری مراد بیان. هغه په اړه شوي معنا ورته نشي انا ابن زوی ما ته داسې قتلونکي د قتلونکي زوی ما د قاتل زوی ما د کوم قاتل البکری چې هغه قتلونکي د بکری لره بکری بشر لره په داسې حال کې چې په دې بکری بشر باندې مارغان پرې بکری بشر باندې مارغان په داسې حال کې بلا مارغان چې دې مارغانو انتظار کولو دا باندې درا پرېوتلو. واشه وګورئ فصل عطف البيان، عطف البيان تابع دا داسې تابع دی غیر صفتین چې هغه صفت نه لري یوضح مطبوعه او د خپل مطبوع وضاحت کوي، چې صفت نه وي او د خپل مطبوع وضاحت کوي، چې د خپل مطبوع وضاحت کوي چې هغه جمقنات ویل شوی دی. هو اشهر اسم شيء او دا د یو څه په دوه نمونه کې د ټول نه مشهور اسم ته دا وایي، که مشهور نه نو بیا ورته بدل وایي. نه قام ابو حفص عمرو نو دل لګي دا ابو حفصین چې دا ما دغه مبین دی او دا عمر ولا سره بیان دی. قام عبد الله ابن عمر یا نور مثال لکه دی رأيت ليثا اسدا، رأيت ليثا ما ليس ولدو ليس اسد ته وایي نو دا مبین دی او بیان دی. پوه شوئ به دې معنی یا ته علی زین العابدین، یو علی رضی الله تعالی عنہ دا خلفای راشدین کې دی، یو د نن وسیله زین العابدین علی زین العابدین نو دا علی د زین العابدین د پاره ده. لکه پوه شوئ په قرآن مجید کې عیسی ابن مریم نو دا عیسی ابن مریم دا دغه دی، کلیم الله موسی خلیل الله ابراهیم دا ټول دغه دي مبین بیان دي. لکه پوه شوئ به دې معنی واذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما الهه نو لابیه ورکله چې ابراهیم سره خپل پلار ته پلار رسوکو آزر نو دلته دا آزر دې نه دا هم عطف بیان دی د ابي لپاره او ابي دا مبین دی. پوه شوئ به دې معنی لکه په دې معنی پوهیږئ خالي وسو مخکې وایي ولا يلتبسوا بالبدل لفظا او وایي دا عطف بیان دا نه ملتبس کیږي نه ګډوډ کیږي دا بدل سره لفظا یعنی نه کو معنن کیږي او نه لفظا کې معنن کو جو صحیح وا واضح او جوای په ذکر نه کو ځکه په معنا کې دا تابع مقصود په بدل کې مقصود دا تابع وي او په عطف بیان کې مقصود څه وي متبوع وي، متبوع دا تابع خو صرف د وضاحت لپاره دی. لکه پوه شوئ او لفظا هم نه راځي فی مثله دا مثل نه دی په دې مثل نه څه مراد دی نه مثل نه مراد دا دی چې کله عطف بیان دا عطف بیان مطبوع معرف باللام وي او معرف باللام مضاف الیه وي د صيغه د صفت دا خبره بیانې په مثل قول الشاعر
شاعر نسوک دی المرار الاسدی انا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه عقوعا انا ابن التارك البكري بشر زويما دا قاتل د بکری بشر لرا عليه الطير ترقبه عقوعا په داسې حال کې چې په د باندې مارغان دي خدا مارغان په داسې حال کې دي چې انتظار کوي په هغه باندې درا پرې وطنو لکه پوه شوي په ترقبو کې موږ ضمیر ولي کړی دی هو هي پکار دی څه پکار دی هي پکار دی هي ضمیر دی ښه هي ضمیر دالحال لکه تاسو پوه شوي په دې باندې هم د دې سره چې د معرب والا سایډ چې خدای پاک ورسو او زمونږ نیم کال د سبقونو هم ختم شو الحمدلله ان شاء الله بیا چې کله د امتحان نه بعد راشو جو بیا به مبني سایډ چې دا به صحیح نه دا دوه ورځې به تاسو به سبا تکرار وکړئ ان شاء الله د پیر په